د زړه د اخلاص نه خدای ته وجړل جړه د خدای ډېره خوښه ده او الله ته دې زاري وکړه او پروردګار ته دې وجړل ته ګوره ټق و پړق کې به دله خدای قبلوي. سلطان صلاح الدین ایوبي الله په لوی کار اخیستی دی، ډېرې علاقې هغه فتح کړي دي، بیت المقدس یې فتح کړی دی. مصر ته لاړم نو په قاهره کې یو لویه قلا وه، ایوبي قلا. دا د قاهرې نه داسې 3.5 ګنټو په مزل اسکندریه ورته وایي. د دریاب جنګ یې د انګریزانو سره د برطانیې سره او د دې انګریزانو یو ځل لښکر یې جمع کړی او د انګریزانو په ډېر زور او شور کې ټول فوجي طاقت را مخامخ کړ او دې انګریزانو بحري بیړۍ راوستې. یو غټه بیړه وه بحري چې د دې بحري بیړۍ نه موږ په بیت المقدس حمله کوو بریدونه. دا مرکه چې وه نو دا د سلطان صلاح الدین ایوبي ته ډېره ګرانه شوه. اوسه پورې خو ما بلا علاقې فتح کړې، خو دا خو د انګریزانو ټول بحري بیړۍ علاج به څوک کوي، هغې سره به څه کوو. شپې یې ټوله شپه الله ته وجړل. به یې وې الله زه ځان له بادشاهي حکومت ریاست حفاظت او د بیت المقدس حفاظت غواړم خدای. ټوله شپه ته جاړي نه که نه زموږ بادشاهان او زموږ وزیر هر څه به ټیک شي. دې خدای ته نه جاړي، دې د خدای نه سوال کوي، په خپله خدای ته نه جاړي ظالمان. هر چې څنګه راووته نو یو ډېر نیک انسان و، صاحب کشف و، یو بزرګ و. نو چا ورته وی دا علاقه کې یو بزرګ دی، هغه ته لاړ شه. اعلانونه یې علماو ته وکړل چې د خدای په دربار کې وجاړئ. د دې دشمن د دې لښکر او د دې بحري بیړۍ مقابله موږ ته ګرانه نه شو کولی. بس لنډه خبره دا ده، خدای ته وجاړئ. هغه نیک سړي له ورغی بزرګ له ورته کېناسته، رد زه راغلیم تاله مهرباني وکړه چې د دې موجوده لښکر مقابله زما بحري بیړۍ راوستې ودرولې ده او که دا استعمال شو د مسلمان خلاف بیت المقدس زموږ نه. ورته وی ایوبي ته ولې خفه کېږې؟ ستا بېګا د شپې جړه د دشمن بیړه غرقه کړې ده. چې بېګا الله ته کومه جړه کړې ده، د شپې جړه د دشمن بیړه غرقه کړې ده. وی حضرت داسې وی بېغمه اوسه، مله مه راځه، تا چې بېګا جړه کړې بیړه چې معلومات یې وکړل واقعي همغه د پېشمني ته خدای ته جړل او پېشمني په هغه بیړه د پاسه ذل طوفان راغلی ټوله بیړه یې وله غرقه کړې وه. علیه السلام چې کله د فرعون دربار کې لوی شو، فرعون به ډېر قدر کو، ډېر عزت به یې کو، په زویوالی یې نیولی و. لیکن د هغه په زړه کې خو هغه د ایمان شی پروت و. نو یو ځل داسې په لاره تېرېده د قوم هغې ته بني اسرائیل وی. هغه د فرعون د قوم د یو هلک سره د یو بني اسرائیلي جګړه وه، انښتې هغه پې بار وړو چې راشي دا پڼ را سره یوسه. هغه ډېر دروند ونې شوړی او دې فرعوني د فرعون د قوم د کس د موسی علیه السلام د قومي واهه چې دا به خامخا ستا پلار به یې موړی. علیه السلام ورغی خپل منځ کې بیچ بچا کو چې نه شي وړی نو ولې په زور پې دوړی. دې فرعونیانو به د موسی علیه السلام په قوم ډېر زیات ټول کارونه، ګیاګانې، د څارو خدمت، د چوړیتوب خدمت، دا به ټول د دوی نه اخیسته. هغه هلک رانیغ شو چې ته څه کوې؟ زه خو دا ستا د فرعون یې ورته یاد کړه چې زه خو ستا د هغه پلار دپاره لږ یم خدمت کوم. ورته ما ویې نه ضرورت زیاتې به نه کوې. د بیچ بچاو کو، هغه سړي لږه بدماشي وکړه، موسی علیه السلام یو سوک ورکړه. هغه فرعوني له سوک ورکړه، بس د هغه سوک نه هغه مردار شو، مړ شو. یو هغه هلک ته پته وه چې د موسی علیه السلام د قوم دی. فرعوني ته یو موسی علیه السلام ته بل څوک خبر نه شو. جوړه شوه چې یاره د موسی علیه السلام د فرعون د قوم یو هلک چا وجلی دی، خو چې پولیس خواره شو، خفیه ایجنسۍ خورې شوې او سیکورټي چې څومره پټ ایجنسۍ وې هغې خورې شوې چې معلومات وکړي. هغې د موسی علیه السلام قومي یو بل سره په جګړه دی. نو هغه خو ډاډه و، هغه خو پرون خو موسی زما پره کړې ده او یو یې راله ځای ته رسولی دی. نو چې په جګړه نو موسی علیه السلام ته یې آواز وکړه راشه شبه دیم نه پشان په ما ظلم کوي لکه د پرون والا پشان دی. بس هغه هلک خو پوه شو، هغه پرونی سړی خو همده جوړوالی دی. نو موسی علیه السلام ورغی او بیا جوړه کوي. پوه شو چې پرون خو یو له سوک ورکړی دی ته رسولی دی، اوس که د ما له بل سوک راکړې موږ زوړ قاندار ته رسی.
نو هغه ورته موسی ته وګوره په ارام کښېنه ما له ګورې څوک رانه کې په بله خو رفه دپه شوه خو هغه هلک هغه ورسوله د بادشاه دربار ته چې وجلې شوی دی خو هغه د فرعون بس فورا فرعون میټینګ راغوښته اوس موسی علیه السلام ته لا پته نه لګي چې اطلاع رسېدلې ده میټینګ یې راوغوښته او خبره په دې وشوه چې خو چې مونږ کوم ماشوم لوی کړی دی موسی دا سره څوک فیصله په دې وشوه چې دا موسی به راونیسو بس مړ به د قومي دپاره دی ودرېده او د فرعون د قوم هلک یې وجلی دی نه قصاص اخیستل پکار دی او فورا د هغه میټینګ نه الملأ ډله ستا متعلق مشورې کوي پرېږدي دی نه نیسي دی او وجلی دی میرا حضرت موسی علیه السلام د مصر نه پیاده ډېر کافي مزل دی د ګاډي کم از کم د شپږو اوو ګنټو ښه د 13 سورلی مزل دی او دشت دی بیابانونه دي په دغه علاقه زه ګرځېدلی یم وادي تیح ده او دې خوا بحر قلزم دی د خوږې اوبه هم نشته د څکو کلي هم نشته خو بس موسی علیه السلام ووت روان شو پیاده ځي غریب سره جامې نشته مور ته پاتې شوه ورور ته پاتې شو قوم ته پاتې شو داسې علاقې ته ورسېږم چې کوم ځای کې د فرعون حکومت نه وي ټول لګیا دی او د فرعون عبادت کوي او فرعون ته خدای وایي دومره محبوب و دي ته دومره خوښ و دومره چې په چوکونو کې د فرعون نو سجدې به ورته لګولې او د دې فرعون شکل واړه واړه بوتان یې جوړ کړي و کور کې ساتلي او سجدې به ورته کولې لکه اوس چې مونږ خلک د دې خپلو لیډرانو کم قدر کوو کم لیډر پسې چې کم قوم ولاړ دی که نه بس هغه پسې دی هم ورپسې دی هلکه ډوډۍ درکوي چای درکوي د خدای ظالمه هغه لیډر که په اور ورځي دی ورسره اور ته ننوځي که هغه لیډر په بربنډتوب ورځي دی ورسره بربنډتوب ته ننوځي که هغه لیډر دروغ وي دی ولا هغه دروغ خوری بس موږ د دې لیډرانو نه د مافي خدایان جوړ کړي دي هغه لیډر خلاف که څوک خبره کوي هر څوک چې دې په خوله هغه بد او کنځل ورپسې تصویرونه نه و فوټوال نه و د هغوی په جیبونو باندې د هغوی بوتان تصویرونه لګول خوړې دی او دا لیډران هم بس خپل ځان له خدایان کړي دي به ختمه شوې د دې لیډرانو د خاطره موږ څومره سپکې څومره کنځل څومره بدې ردې یو بل سره جګړې بیا ورته شروع دي اوس به بیا کور په کور جګړې به اوس به بیا یو بل سره روانې به جوړې شي او دښمنۍ به جوړې شي اوس به بیا د یو بل په جنډو جګړې جوړې شي دا زموږ فطرت دی نورو ملکونو کې دا قصې پیسې نشته په دې یورپي ملکونو کې لکه دا موږ چې څه کوو یو ورور به یو لوټ ورکوي بل ورور به بل لوټ ورکوي یو بل نه خبر هم نه دي ښځه به یو لوټ ورکوي خاوند یو دی په موټر نه کوشي ښځه به یو لوټ ورکوي خاوند به بل لوکي خاوند ښځې ته دا نه وایي چې دا ولې او خو دې ته نه ګورو مونږ خو هغه کنځل د پلار او د نیکه او د قر نیکه هغه مړه والا بار راوباسو په کنځلو داسې کوچې چې سم یې بدنام داسې دا فرعون د دې خلکو خوښ و زه چې مصر ته لاړم د مصر عجیبګر ته لاړم د فرعون بوت پکې ډانچه پکې پرته وه او د فرعون دومره بوتانو پکې چې د شپې نه زیات هغه ډولۍ هم پکې پرته وه چې دی به په هغه ډولۍ کې د خلکو نه پټ اوړلی راوړلی شو چې د ده په وجود او د ده په جامه له چا نظر او سترګې ونه لګي ټولې سړی مو ځکه چې د هغه بوتان که مونږ ولیدل د سټیلو او په دې دغه کې جوړ کړي په تانبه او په پیتلو کې دومره عقیدت و چې کله به یو لوی سړی مړ کېده نو صندوق پې وله جوړ کړه په صندوق کې د هغې صندوق د پاسه چې به کم سر و نو په هغه سر به د فرعون بوت و پته ویل خدایي وه د دنیا باطله ځان ته به غټ خدای وي انا ربکم الاعلی زه ستاسو لوی خدای الله نه لوی کېدی نشي مدین ته ورسېد یو سوال خو د خدای نه دا وکړه رب نجني من الله را دې ظالمانو نه ماله نجات راکړي ما ته رسېده د مدین په علاقه کې یو کوي خلکو به دا کوي نه وبوړلې او ګړه چیلې څاروي به پسې راکول د کوي غاړه یخی سیبی که نه نمجنی غاړه باندې بوټي می نو موسی علیه السلام چې هلته ورسېده ځان یې د مکه خلک غټه بورقه ده چې په لسو کسانو ګړګړۍ تاوی غټه بورقه ده اوبه راوباسي او څاروي سیراب کوي اوبه راوباسي کله هغوی هغه خپل څاروي سیراب کړل څه داسې په ډنډوکو تیږې راواغېسته غټه تیږه وه چې به ګڼو کسان پې الله فرمایي
وان من دونهم امرأتان تزودان خوا یو دوه جنکۍ ولاړې وې هغوی سره ګډې چیلې اخوا نه پرېږدي خلکو ته ځان علیه السلام هغه جنکو له ورغی ما خطبه کومه ته له ګډې چیلې وبکو چې دا خلک خواره شي حیاناکې وي دینداره وي صالحانې وي پردهدارې وي وابونا شیخ کبیر زمونږ پلار بوډا دی او ډېر بوډا دی او ورور هم نشته نو چې تر څو دا خلق نیتلی نانستی الرعا حتی یستر الرعا مونږ به اله دا ګډه چیلې سیرابو چې دا خلق لاړ شي خلکو کې په ګډه مونږ علیه السلام خو پېښ شو چې دا خو ډېر نیکانې دي خلک لاړل څه لږې او بې په ډنډونو کې د هغې زنانو د جنکو سارو ته پرېښ یک تنها باندې د کوین هغه سر اوچت کاخوی کېښود هغې خو پیغمبري طاقت و د پیغمبر د 100 جنتیانو برابر طاقت دی طاقتمن نو سر یې ته خوا کېښود هغه برقه چې ګرګړې به 10 کسو تاوه په خپله یې تاو کړ وایستلې او جنکۍ ښه سیراب کړلې دا بیا په کوي سر کېښود او غاړې ته سملاس اسې تاسو چې څومره نیازبین ژوند یې تېر کړی دی نیازبین ځکه د فرعون کور کې ماشوم لوی شوی دی د فرعون ښځې آسیې ماشوم لوی کړی دی او څونه خلکو به قدر کو چې د ګرمه ځمکه او ګرم شی به په سترګو نه لیدلی تکلیف یې نه دی لیدلی او دا دومره پیاده مزل چې خپې به څونه خوږ شوي لوګې به پې څونه تېرې شوي تندې پې څونه تېرې شوې او دشتو بیابان ته لاړ نو چې جنکۍ لاړې نو یو تیږې ته یې سر کېښود او د الله نه یې سوال وکړ انی لما انزلت الی من خیر یا الله خیر ستا ته نازلې خدای زه ستا خیر ته محتاج یم الله ولې هلته وکړو یوې دلته وکړه نو الله نه سوال کې که نه نو خدای پاک ناممکنات هم درته ممکن کوي الله بدله هغه څه په هغه طریقه به د الله پاک دعا قبوله کړي چې ستا په ذهن کې به هم نه تېرېږي یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی کلکم ضال حدیث قدسی دی حدیث قدسی هغه چې پیغمبر علیه السلام د الله نه نقل کوي یا عبادی کلکم ضال الا من هدیته تاسو کې هر یو د لارې نه غلط روان دی خو چې زه چاته هدایت وکړم ابه په سمه لارې مونږ ته الله هدایت کړی دی په زړه کې راته ایماني جذبه چولې ده اوس دې وخت کې چې دا مونږ جومات کې ناست یو څه مو خیال دی ډېر خلک به دې وخت کې په دوکانونو کې ناست دي خپله سودا به خرڅوي او ډېر خلک به دې وخت کې فلمونو ته هم ناست دي شاید او په دې وخت کې په نټ باندې ګندونه هم ګوري او ډېر خلک به په دې وخت کې په زناکارو کې مبتلا ډېر خلک به دې وخت کې په جوارو کې مبتلا ډېر خلک به دې وخت کې شرابونه هم څکي او ډېر خلک به د خنزیر غوښې هم خوري او ډېر خلک به د مسلمان خلاف سکیمونه او سازشونه هم جوړوي مونږ ته په زړه کې د جمعې د مانځه مینه واچوله نو مونږ یې دلته راوستو مونږ ته په زړه کې واچوي چې قرآن زده که نو مونږ قرآن زده کړو یعنې داسې خلک دي داسې خلک دي زما وروڼو چې هغه ښه تعلیم یافته دي ما نه کله تپوس وکړي نو زه ورته یم د قرآن شریف دا پلان کې صورت لوله یاره جوی ما له خو قرآن په ناظره نه راځي بی اے ایم اے دی هلکه دا سکول د اسلامیات دی څنګه پاس کړی د خدای نیکبخته هغې کې خو هم دا شیزونه شته که نه دا یې څنګه پاس کړی دی یقین وکړه 14 او 14 به پاس او قرآن په ناظره نه ورځي دا غړه کې خدای نه راچولی او یو غریب سړی معذوره انسان دی په سترګو ړوند دی د هغه په زړه کې خدای د قرآن مینه واچوي د هغه د مور او پلار په زړه کې خدای د قرآن مینه واچوي نو راشي او قرآن ته کې حافظ او خدای ته عالم جوړ کړي څه وایي ای زما بندګانو کلکم ضال د لارې نه غلط روان دی الا من هدیته مگر که ما چاته پړه کې نیغه لار ور واچوله استهدوني اهدکم ما نه هدایت غواړئ نو زه به هم په نیغه لاره کوم لکه څه وایي الله پاک استهدوني ما نه د نیغې لارې هدایت وغواړئ نو زه به هم په نیغه لاره کوم چې زه څوک جنت ته رسوم نو رسولی شم نو ما نه جنت وغواړئ چې زه مو جنت ته ورسوم موږ ته غواړو الحمدلله یا څه وایي یا عبادي کلکم جائع الا من اطعمته تاسو کې هر انسان اوږې دی مگر که زه چاله ډوډۍ ورکړم
که ډوډۍ خدای بنده کړه، باران بند شو او ډوډۍ بنده شو، څه به خورو؟ احد به راشي. کلکم جائع الا من اطعمته، هر انسان اوږې دی چې زه چاله ډوډۍ ورکړم. او یوازې دا نه چې ګري د مال ډوډۍ، بعضې وخت کې انسان ته ډوډۍ پرته یې او نه شي خوړی، الټی راځي نه خورم. وی بچې پلار ورته وي، مور ورته وي ته لږ وخوره، او وایي نه ماله الټی راځي مه راکوه، نه مې تېرېږي مې نه، وایي که نه وایي تېرېږي مې نه، الټی راځي نشم خوړی. دوستو زما پته نشته اوس به مړی که جمدي وي خو ډېرې زمانې خبره ده. ما له ډوډۍ کړې وه او زما د مخه هغې غریب خپل علاقې بلا علما م راغوښتي وو زما د خوشحالولو دپاره، او د هوټل نه ډوډۍ راوړې وه، ډېره قیمتي ډوډۍ راوړې وه. زه یې درستخوان ما وې دونه تکلیف دی ولې وکړه، دا دومره تاوان دې مو کړو، تکلیف دې مو کړو. نه بس وي دا زما ارمان و. او چې ما سره خوا کې مې ما سره کېنه چې کې ډونګه کې وله سپینې ماهۍ راوړې، پلیټ کې ځان ته واچولې، داسې راکوټې سوکړک و د جوارو، هغه ورسره خوړه. دا دومره نعمتونه ګډان چیلي او وریجې او دا قصې پیسې، وایي دا په ما بند دي، خو مې خوړه اوس راته تکلیف جوړ دی. دا څه غورې، دا سپینې غالبا ماهۍ وې، نه پکې مالګه شته، نه پکې مساله شته، نه پکې غوړي شته، نه پکې مرچکې وغیره سم پکې نشته. یا شیدلې دا زما خوراک، ټول عمر دا ټول عمر زما خوراک. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ډوډۍ اخورې د الله نه سوال وکړه چې خدایا دا ډوډۍ ماله بار بار راکړي، غیر مودع مستغنا عنه غیر مکفی مودع ولا مستغنا عنه ربنا، ای ربا چې دا ډوډۍ ما نه رخصت نه کې چې بیا په ګوتو ونه مونم چې بیا ډوډۍ راکړي. ای ربا چې زما ته زړه نفرت مو نه کړي، کرکه مو نه کړي، بعضې سړي ته پرته یې ویړه ته مې نه کېږي. ای ربا چې په ما پریزم نشي او په ما بندم نشي. دا سوال د خدای نه کوې هرې ډوډۍ سره. نو رب العالمین څه فرمایي؟ کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعموني، خلکو ما نه ډوډۍ غواړئ. څونه مهربانه ذات. بیا څه وایي؟ یا عبادي انکم تخطئون باللیل والنهار، د شپې او د ورځې ګناه کوئ. الله، انکم تخطئون باللیل والنهار، د شپې هم ګناه کوئ او د ورځې هم ګناه کوئ. وانا اغفر الذنوب جميعا، زه ټول ګناهونه به هم، فاستغفروني اغفر لكم، ما نه بخښنه غواړئ چې زه وبخوم. الله الله خپله درته وایي سهار او ماښام ګناه کوې. انه لا یغفر الذنوب الا انا، بې د ما نه بل څوک ګناه بخي نه. ګناه وایي زه بخم، فاستغفروني، ما نه بخښنه وغواړئ، اغفر لکم، زه به هم ګناه معاف کړم. نو موږ په دې کې هم خدای ته نه جاړو. معلوم دا چې مال کې خدای ته محتاجه، د سترګې رپولو کې خدای ته محتاجه. قسم دی چې ونه غواړي چې له دې ځای نه قدم هم وانهلم. قسم دی چې الله ونه غواړي چې سترګه مو نه رپوم. قسم دی چې الله ونه غواړي چې زما د خولې ته نوړی هم دننه نه کړم. ښه منمه چې ډوډۍ کې خدای ته محتاجه، اوبو کې خدای ته محتاجه، ګرځېدو کې خدای ته محتاجه، عزت کې الله ته محتاجه، او د دنیا په ژوند کې الله ته محتاجه. او ګناه م کومه، الله م وایي کلکم، سهار او ماښام وایي ګناه کوئ. او دام درته پته ده چې ګناه بخونکي بې د الله د ذات نه بل څوک نشته. او بیا هم درته الله وایي ما نه بخښنه وغواړئ چې زه مو بخښم. نو بدقسمته به موږ نه وي چې موږ د الله نه بیا هم بخښنه نه غواړو. اوازونه راته الله کوي او خدای ښایي موږ ته. د موسی علیه السلام هلته څه وایي؟ ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدای پاک زه محتاج یم. قرآن شریف کې بل ځای کې رب العالمین فرمایي چې تاسو ټول الله ته محتاج یې. قرآن شریف کې الله فرمایي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، تاسو الله ته محتاج یې. والغنی غالبا دغسې الفاظ دي. الله بې پروا دی، الله چا ته محتاج نه دی، او موږ ټول رب العالمین ته محتاج یو. رب العالمین فرمایي موسی علیه السلام څملاست او جنکۍ لاړې. دا جنکۍ څوک وي؟ دا د شعیب علیه السلام پیغمبر لوڼه وي. شعیب علیه السلام ته ټوله قصه وکړه چې یو هلک دی او
داسې معلومیږي چې غریب ډېر زیات محتاج دی او مسافر معلومیږي. ځکه د هغه د هغه وجود نه او د ویښتو نه او د جامو نه پته ولګي چې سړی مسافر دی او ډېر ستړی هم دی غریب. او ټوله قصه یې پلار ته وکړه چې ډېر طاقتمن هم دی، موږ له اوبه راوویستې، موږ له هغه د کوي ګټه لرې کړه او سیراب یې کړه څاروي راته، او ډېر حیاناک هم دی، موږ ته یې نه کتل. نو پلار ورته یې بچې ورشه راوله، مسافر دی. وله یو ورپسې راله چې راله په ډېره حیا راله. قرآن شریف کې وایي چې په حیا راله ورته. او موسی علیه السلام چې زما پلار تا غواړي اجرت در کې مزدوري را کې تا مونږ له ګډې چیلی سیراب کړی دی، ته مونږ سره. موسی علیه السلام غریق خو محتاج و، مزدورۍ ته څه کوې خو محتاجه دی. ځکه دلته کې کور نشته، بل څه نشته، هوټل نشته، کوم ځای به د ډېره کېږم. زه ښه شو چې څوک چاله ورځمه، څوک هر څوک کې بله سوان دی بی. موسی علیه السلام روان شو. نو دې جینۍ ته وایي ای خورې ته ما نه وروستو شه، ځکه چې هغه ته مخکې وه او هوا به د هغې لوپټه وخوځوله، نو د هغې دا پنډی به لاندې ښکاره شي، به یې وړقېدې ښکاره به شي، د نظر پرې پرېوته. ورته ته ما نه وروستو شه او د شا نه ما ته اواز کوه چې داسې تاو شه، داسې تاو شه، داسې تاو شه. شعیب علیه السلام دې تپوس وکړو بچې څوک یې، د کوم ځای نه کوم ځای مسافر. هغه ورته ټوله قصه وکړه، ټوله قصه یې ورته وکړو. نو هغه ورته وایي فکر به کوه، الله نه دې سوال کړی دی چې رب نجني من القوم الظالمین، خدای ظالمانو نه ما نه نجات راکړي. بس الله د ظالم نه خلاص کړي. دلته د فرعون د حکومت اسم نشته، دلته نه هغه را رسېدي چې نو دلته هغه حکومت ته فکر مه کوه، دلته ما سره شه. ور خدای پاک دعا قبوله کړه که نه کړه. یعنې زه حیران شم که نه، مونږ خلک خو دې ته مونږ خو دوا دې ته وایو چې د غربت نه مالدار شي، مونږ خو دوا دې ته وایو چې غریب او مالدار شي، بچی نه او بچی او شي. دام دعا ده د موسی علیه السلام د پاره ګټه د خدای د طرف نه خوشحالي دا ده چې د شرک د اډې نه یې راوویسته، د فرعون ظالم د اډې نه، او د شعیب علیه السلام کور ته یې ورورسه. هلته خو به نیازبینتوب و مال به مو، دولت به مو، ارڅه به، خو د چا عبادت خلکو کو؟ د فرعون ته خلکو خدای وی. نو خدای پاک راوز د شعیب علیه السلام کور ته. جینۍ ورپسې تلې وه، هغه ورته بابا د نوکر که ځان سره، ان خیر من استاجرت القوي الامین. ولې د ملازم د نوکر دپاره دوه صفتونه پکار دي، یو دا چې دی مضبوط تکړه، یو سړی تکړه دی، هغه چې اوبې ریسې ورته پته لګېدلې ده، او بل سړی امانتګر هم دی، سړی مخلص امانتګر دی. ولې پته ورته ولګېده چې په لاره یې ما ته نه کتل، دې ځان نه وروسته. شعیب علیه السلام ورته ویل لکه که ما سره مزدوري کوې په یو شرط ده چې که 8 کاله مزدوري دې ما سره وکړه نوکري، زه به تاله په دې دواړو لوڼو کې یو لور په نکاح درکړم، که لس دې پوره کړه ستا مهرباني به وي. شرط به اتي خو که لس دې پوره کړې دا به ستا مهرباني، او که 8 کاله دې ما سره پوره کړل نو دا یو جینۍ به درته په نکاح کړمه. جینکۍ هغه وخت کې وړی وې. موسی علیه السلام ورته ویې ډېره ښه ده، پوه شوه زموږ ستا خبره، او الله زموږ ستا په موسی علیه السلام لګیا دی شعیب علیه السلام سره وخت دی. امت خدای ور په غاړه کوي موسی علیه السلام ته. د حضور پاک نه پس په ټولو پیغمبرانو کې لوی امت د موسی علیه السلام دی. رب العالمین د شعیب علیه السلام سره دی رکه چې د هغه شاګردي اختیار کړي، پیغمبر دی چلته، او د فرعون په مقابله کې خدای د هغه په غوږ کې تیار کړي، او له خدای څخه وګرځي. علما څوک ته یادوي، لیکن راجح قول دا دی چې 10 کاله یې ورسره پوره کړل د شعیب علیه السلام سره. کاله پس موسی علیه السلام شعیب علیه السلام ته وایي ښی نو زه به لاړ شم مصر ته. اوس 10 کاله بیا سپي ما باندې څوک پیژني نه، خبره به هم د خلکو نه یېرئ. 10 کاله زړه خبره چاته وي یاده، او نو ما څوک پیژني، څنګه دې خوښه ده؟ هغه بچې لاړ شه، ځه دا کور والا دې ځان سره بوځه، او څه ګډه چیلې هم وله ورکړئ، وي دا ګډه چیلې هم ځان سره واله، او یو امسا راواله په دې کوټه کې د ځان سره یو ساغه امسا، به دې په لاره پکارېږي. موسی علیه السلام وی ښه چې کوټې ته لاړه، راواغېسته او روانېده، وي ته وښیه دا امسا، وی ته یې ښوله، وی دا کېده بله راواله، دا زما ده بله راواله. دی لاړ هغه امسا یې کېښوده، بله یې راواغېسته، چې راواغېسته بیا وله هغه په ګوتو ورله، چېره ویله مړه وی دا خو ما درته ووي که نیکبخته، ما درته چې دا کېده بله راواله، خو چې ته به بیا کېښوده او بیا به یې راغېسته او مقه به ګوتو له ورتله. یاره بس وي دا ستا په قسمت ته ځه. دا هغه امسا وه
چې ځان سره آدم علیه السلام د جنت نه لس څیزونه آدم علیه السلام د جنت نه راوړي. یو پکې د امسا هغه یې وله ورکړه او را روان شو. تیه په طرف راځي جبل کوه تور چې ورته وایي، د کوه تور په غاړه باندې راځي. یو طرف ته بحر قلزم دی او بل خوا لوی دشت میدان دی، وادي تیه په دې را روان دی. کله د کوه تور ته راورسېده، دې غر ته شپم ده، باران هم شو، سیلی شو، طوفان هم شو. او دې وخت کې د خدای شان ته ګوره، د بیبي د ولادت تکلیف هم شروع شو. نو مخامخ یې رڼا ولیدله. نو موسی علیه السلام دی بیبي ته وایي وی ته دلته کښېنه او زه ورځمه دې رڼا له. رڼا خو هغه ځای کې وي چې کوم ځای کې انسانان وي که نه، چې انسان نه رڼا کوم ځای کې وي. نو زه ورځمه تا له څه د اور شغله راوړم او یا څه سکروټ کې راوړم چې دلته موږ ځان ته اور بل کړو. تا د دې وخت کې د ګرم سیز ضرورت دی، د اور ضرورت دی درته. نو ته لږ دلته کښېنه او زه ورځم. بیبي ورته څه وایي؟ وی موسی وی داسې وکړه چې یو خو بوټه سپلی په خپو کا، ځکه د علاقه کې ماران لړمانان دي، او دویم دا کونټۍ ځان سره واله، په لاره چې دي بنده ځان سره کونټۍ وړي. بیبي هلته کېناسته ګډو چیلو سره او موسی علیه السلام بره وروخته. دې ته الحمدلله زه ورختلی وروخته. نو هلته کې دا اور په یو اونه کې بلیږي. دته اور ښکاري خو اور نه دی، په اونه کې اور بلیږي. خو دش میدان دی او بیا د شنې اونې د پاسه اور بلیږي. دا څه دي؟ نو د یو جارو راواغېسته، یو شوړه به ورته مونږ ووایو. شوړه یې راواغېسته چې د اور پورې ونیسمه، هر څه چې کېږي خو چې د شوړې ته اور راشي چې دا اور یوسمه، یو څو سکاره جوړ کړمه او بیبي له دا یوسم. څنګه دلته کې هغه شوړه هغه اور ته نږدې کوي، اور ته بره کېږي. چې شوړه نږدې کوي اور ته بله کېږي. اور کې نه تاو شته نه ګرې شته، اسم نشته. حیران دی چې خدای داسې دی. دې کې آواز وشو، یا موسی انی انا ربک فاخلع نعلیک. اور نه یم موسی، ستا رب یم، ستا رب یم. اخلع نعلیک پڼې دی بس. انک بالوادي المقدس طوا، ته په هغه خوړ کې وادي کې چې ډېر پاک ځای دی، کومې طوا دی. د الله اواز زمونږ د اواز په شانتې نه، د الله زمونږ په شان وجود هم نشته. د الله اواز به د هر طرف نه اوري، یوازې په غوږونو نه. نو موسی علیه السلام داسې هم ګوري، داسې هم ګوري، داسې هم ګوري. این انت یا رب، رب ته کوم ځای؟ ای رب ته کوم ځای؟ پاڼې خو یې ویستلې. هلته سرغځی ته زه ورغلی یم. هغه اونه چې په کومه اونه باندې موسی علیه السلام هغه تجلی لیدلې وه او په کومه اونه نه یې د الله اواز اورېدلی و، اوس هم هغه اونه په هغه ځای کې ولاړه ده. ان بشي تکه شنه اونه او نری نری څانګې دي، نری نری څانګې. واده کې دننه ولاړه ده. دام نه چې 24 غنټې په نوري، چې سار کې په نور راوخیږي، که لږ ساعت په لګي نو لګي به پې، بیا په نور هم نه لګي. مونږ چې ورغلو داسې غرمه غوندې ټیم کې حدیث احمد هم را سره و، ریدار شام را سره و، یو بل ملګری هم را سره و. مونږ 4 کسان وو. چې مونږ ورغلو د خالي ورځ وه. نو خلکو وی چې نن خو د اجازت نشته دې ته دننه د تلو. ولې؟ وی چې د خالي په ورځ خو دلته یهودیان عبادت کي، د بعد اتوار هم چوټي ده، نو د ګل په ورځ به تاسو راځئ. نو ډېر خفه شوم. تقریبا د قاهرې نه 6 غنټې 15 غنټې مزل کړی. نو ما دا 15 غنټې مزل مونږ کو دلته رالو او ما سره خو 2-3 ورځې دي، اوس به بیا ځو نو بیا به راځو. دا څه مسله جوړه شوه. بابا ما ته وی دا وفد ولاړ دی، دوی سره سرکاري پرمیشن اجازت دی، اور دننه کېږي. نو تاسو غږ مه کوئ. دا 15-20 کسان دي په دې میانځ کې پکې ورننوځئ. یو 3 ترکیان و، هغه هم زمونږ په شانتې و، هغوی ته هم داسې ووایي. ترکیانو ته بیا مونږ ووایي، وی دوی سره اجازت دی، تاسو سره نشته. وی لږ صبر وکړئ، یهودیان پکې دننه دي، هغوی خپل عبادت کوي. نو چې هغوی روځي ځان هم وکړه. یهودیان راووتل. چې راووتل دروازه یې کوله وکړه. چې کوله یې کړه هغه چینیان و پکې، هغوی ورتلل
بس موږ هم دغې راپسې یو کس ووالې وي دا خو د دوی ډلې والا نه دي خو بس موږ څادر په سر راواچو غږ هم نه کوو پکې ننوتو هغه وایي چې یو ځل دننه ننوځې بیا هم څوک نه راوباسي دننه ورغلو نو په هغې کې 3 عبادت خانې دي یو د یهودیانو عبادت خانه ده په دغه بلډینګ کې ده یو د عیسایانو عبادت خانه ده او د پاسه به زموږ د عیسایان هم ځي هلته خپل عبادت کوي یهودیان هم ځي د خالي پر هلته خپل عبادت کوي او مسلمانانو جومات هم ځي آبادي ده یو خوا هم تې غرونه دي بل خوا هم غرونو په منځ کې دا ځای دی او دننه چې ننوتو نو بیا هغه کویم دی چې کوم ځای کې الله پاک ورته اوبه پیدا کړی وي کویم پروت دی په هغې سر د پاسه پروت دی چې سر ورتا کې لاندې اوبه راته ښکاري نو هغې خیر د موسی علیه السلام پرزي بوتان هم جوړ کړي دي تصویرونه په دیوال د موسی علیه السلام تصویر دی د مورې دی د هارون علیه السلام دی دی فرضي جوړ کړی دی نو د موسی علیه السلام شکل چاته څه معلوم دی نو په هغې ورځو کې څوک راشي نو 5-6 منټو نه زیات څوک نه پرېږدي څوک شته دی نه او دا خو سرکاري وفد دی نو موږ پکې ښه ډېر ساعت تېر کړ چې ښه ستړي شو نو ترې راووتو نو هغه اونې ته ورسېدو هغه اونې ته داسې دیوال یوالې د دیوال ګلی د کوڅه شانتې را د پوړ په شانتې د پوړو مې 4-5 فوټه پلنه ګلی به او په هغه سر کې اونه ده او هغې ته دیوال والی دی او سر کې پسې لګي بیا پې نه لګېږي او داسې دي لکه چې دا زمونږ دا بوی والا پسرې دا خشته بوی چې کوي دا نری ریلې چې وي بلکل رامبیل چامبیل په شانتې نری نری څانګې را ځوړندې دي اقا زمانه سړی حیران شي چې خدایا د 4,500 کالو زړه اونه ولاړه ده نو حضرت موسی علیه السلام ته رب العالمین دغه د پیغمبري او نبوت ورکړه او بیا ورته وایي چې لاړ شه اذهب الى فرعون انه طغى فرعون ته لاړ شه هغه په سر ختلی دی کبر یې کړی دی او ما ته یې راوبلې ورته ووایه چې ته او زما خدای ته یې راوبلې نو موسی علیه السلام دلته بل سوال وکړه ګور اوس پیغمبر دی خو الله ته موقع په موقع سوال کوي او الله دعا قبلوي بل سوال یې ورته څه وکړه ورته وایي الله فرعون خو ډېر لوی دشمن دی د سره به څه کوم ځکه ماشوم ورسره لوی شوی دی هر څه ورته معلوم دي دویم دا دی چې زما ورور دی هارون هغه سره به څه کوم ګرتیا کوي که نه کوي خدای هم را سره ملګری کړي هسې نه چې د کور نه مخالفت شروع شي رب العالمین ورته ادم قبوله کړه ګوره رونو ما خو تاسو ته وی که نه چې د اخلاص نه الله ته دعا غواړئ نو الله دعا قبلوي خو دا پکې قانون دی د دعا آداب برته بله جمعه انشاءالله وښیمه چې د اخلاص سره د الله سره چې بالکل مخلص او په زړه کې د بل سوچ نه او الله ته په اخلاص باندې سوال وکړي او د رب العالمین نه دعا غواړئ فادعوا الله مخلصین له الدین دا ضرور د هارون علیه السلام الله وی دعا دې قبوله تعلم پیغمبري میلاو شوه او ستا ورور هارون علیه السلام ته پیغمبري میلاو شوه او زه هارون علیه السلام به دې مخې ته ولاړې وی الله هغه ته به زه څه ویمه وی دا به ورته چې الله یو دی رسول یم وی د هغه مقابله به څنګه کومه خو لوی لښکر او د لوی بادشاه خاوند دی نو رب العالمین ورته وی ښه داسې وکړه چې دا کونټۍ دې په ځمکه وغورځوه چې کونټۍ یې په ځمکه وغورځوله نو اذا هي ثعبان مبین یو لوی اجدها ته خدای پاک جوړه کړه نو موسی علیه السلام ته شاته شو یارې چې خدای پاک داسې وشو ځکه غاړه اجدها وه وی الله پاک وی لا تخف هېڅ یره ونه کې ګورې مه کوه ور دې کونټۍ له ګوتې کونټۍ له ګوتې یوړلې واپس ته امسا جوړه شوه بس دا داسې شعر چې ستا د پیغمبرۍ دلیل هم شو ځکه معجزه د پیغمبر د پیغمبرۍ او داسې معجزه مې درکړه چې د فرعون پلار به درته ټرت پمونه کې ټرت واقعي چې دغه کونټۍ نه امسا نه دغه جوړیږي مار جوړیږي او د لوی نه لوی پهلوان دی اخو د ټوپک تماچې ډزنو چې لرې دی نه کوي که نه غټ پهلوان دی خو مقابلې له خو به درته راځي که نه نو که هغه سره غټه توپ هم یو تا ته مقابلې له راغی غټ اتیمې او دا شی دی ورته وروغورځو ته ګوره دا غټ ایزونو ته بیا او دویمه نښه یې وله څه ورکړه وی لاس یې دې ترخ کې یو ځای که چې یو ځای که یو سې راوباسه چې راوویسته د هغې نه رڼا ختله بیا یو ځای که یو ځای کړه رڼا ترې ختمه شوه ابدا معجزې موسی علیه السلام بیا راغی فرعون ته د فرعون مقابله وکړه خیر خبره خو اوږده ده ما خو صرف دې دپاره دا خبره کوله چې د موسی علیه السلام په کسه کې اوتیو په غربت کې اوتیو په لاچارۍ کې اوتیو الله نه سوال وکړه نو خدای پاک وله دعا قبوله کړله خدای پاک وله پیغمبري ورکړله
خدای پاک ورور له پیغمبري ورکړه او بیا راغی د فرعون سره مقابله او بیا خبره په دې انتها ته ورسېده چې فرعون سره د خپل لښکره خدای پاک ترک او تباه کړه. دعا رونو الله په دعا خوشحالېږي. ښه مونږ په سوال خفه کېږو الله وایي ما نه غواړه بیا مونږ نه غواړه خو داسې دعا نه ده که مونږ چې کومې دعاګانې کوو. مونږ څه دعا کوو؟ بشیر جان ټول عمر د ښځې دوا وکړه نو د ښځې تشه دوا خو نه قبلېږي که نه. دعا سره خیرات پکاري دعا سره څه پکاري نو ستا جیب کې خو زیات لړم پروت دی خیرات خو ته نه کې. دعا سره الله ته جړا پکاري او دعا سره یوازې د دنیا دعا به نه کې ورسره به د آخرت سوالم کې. خیر زه آداب د دعا وخت ختم دی دا به راته انشاءالله العزیز آینده جمعه کې بیان کوم. نو زمونږ د ایمان زمونږ شریعت دا ټول د رسول الله سره ډېرې دعاګانې ګورې غوښتې دي لږې نه ډېرې زیاتې دعاګانې موږ له غوښتې دي. پیغمبر ته ډېر زیات سوالونه کړي دي او بیا بالخصوص زمونږ د خلکو حضور پاک ارمان کړی دی. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل لو وددت انی لو رأیت ارمان کما خپل رونه ولیدلې ارمان صحابه ورته وایي موږ ستا رونه نه یو د الله رسوله ابي تاسو مې ملګري یې هغه خلک دي چې زما نه وروسته زه به یې لیدلی نیم او نالیدلې به په ما ایمان راوړي او ما به مني. صحابو ته یې ملګري ویلي دي او مونږ ته یې رونه ویلي دي رونه. نو بیا ته صحابو ته د الله رسوله دی به د قیامت پر ورځ څنګه پیژنې دی به د اودس د اندامونو نه پیژنم اس د اندامونو نه به رڼاګانې خیږي د قیامت پر ورځ. څوک چې اودام اوبه واچوي د هغې اندام نه به د قیامت پر ورځ رڼا محجلون یا محجل است اندامونو رڼا به خیږي. ډېر لوی کرم دی د پیغمبر مبارک چې زموږ درس د هغې د برکته وي. مونږ څه کوو یو به د هغې د سنتو تابعداري کوو اتباع سنت باندې به راته یو جمعه بیان وکړم انشاءالله. خو دی هم یو پوټینې غوندې عمل درته نن ښیم هغه عمل به کوو انشاءالله. دا چې مونږ به درود شریف په حضور پاک وایو او رب العالمین په خپله په قرآن شریف کې فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی الله هم پې درود وایي او د الله فرشتې هم پې درود وایي. ایها الذین آمنوا صلو علیه وسلم اے مومنانو تاسو هم په دې پیغمبر الله خپله پې درود وایي او دا په الله فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر پریشان حضور پاک مبارک د جبریل علیه السلام راغی پیدا یو فرشته په لومبي ځل د اسمان نه راکوزه شوه مخکې نه ده راغلې او د الله نه اجازت وغوښت چې الله ما له اجازت راکړم په نبي علیه السلام سلام اچو نو الله ولې اجازت ورکړو دا فرشته په لومبي ځل راغلې هغې فرشتې په حضور پاک سلام واچو فرشته ورته څه کوي وی الله پاک ما ته ووایي چې ته دې پیغمبر ته څوک لس ځل چې څوک یو ځل لس ګناهونه به خدای معاف کړي لس نیکۍ به وله خدای ولیکي وله خدای درجې اوچتې کړي. الله فرمایي چې ته له ده نه تپوس وکړه چې ارضي ته اوس خوشحاله حضور پاک وفرمایل او اوس خوشحاله شو. یو ځل چې تا اللهم صل علی محمد ټکې ووایي یو ځل بس لس نیکۍ لس رحمتونه خو درته راغلل او لس ګناهونه دې ورجېدل لس نیکۍ لس رحمته لس ګناهونه دې رجېدل کېږي لس مرتبې دې بلندېږي. شریف ډېر لوی برکات دي صاحب. زموږ د دې درود شریف یو کتاب یو عالم لیکلی دی دلایل الخیرات هغې کې د هرې ورځې ځان له درود شریف لیکلی دی دا سفیان صاحبان یې وایي مستقل نو هغه د هغه درود شریف د کتاب متعلق لیکلی دی چې دا کتاب مې په درود شریف ولې ولیکه. یو ځل په لاره باندې روان وم یو ځنګل کې یو شاړه ځمکه وه او ډېر زیات تږی شو وی مخامخ ویې وی هغه کوی له ورغلم وی کوی کې برقه نشته خدایه زه څوک یم د تندې مرم ګرمي ده اوبه شته په کوی کې لاندې برقه نشته وی یو جینۍ وه ګډې چیلۍ سرولې ماشومه جینۍ وه
لراله ما ته کاکاجي ولې مې چې بچې تږې ما دې کوي کې اوبه شته که نه ما ورته وخندل چې بچې اوبه خو ما ته هم ښکاري په سر وباسم وی ما ته وي د لره وباسم ما ویاو ما لکې سوچ وکړه چې د دې سره به یا بورقۍ ګډه چیلی سرۍ هغه ماشومه جینۍ راله او د کوي په غاړه ما څټکې وې او چوپ یې کړې او چې چوپ یې کړې نو بر ور راختې د کوي سر ډک شو وی ما ته اسکا بابا جی کاکا جی وی اوبه مې وڅښلې وی چې مې وڅښلې وی بیا یې څټکې وې چوپ یې کړې اوبه بیا واپس لاړې ویخله ما جینۍ کلکه د مټه ونیوه مې بچې پیری که انسان لورې وی نه د خو د انسان لورې م پیری خو نه دا دې څه چل وکړه یو ټکي سره اوبه سر لرالی او بیا واپس ویخلله جادوګر نه هېڅ جادو نشته دا څه دي وی دا هغه وی چې کم کار دې نه کېږي د روس شریف وایه نو خدای به یې کوي او چې کم دې څه حاجت او نه پوره کېږي نه حاجت یې زه د روس شریف نو خدای پاک حاجت پوره هغه حاجت اوبو ته ستا دپاره حاجت شو نو د روس شریف مې ووې اوبه د کوي سر لرالی چې حاجت پوره شو بیا مې د روس شریف ووې اوبه واپس پل دا مضبوط ایمان او کلک یقین ګورې لري روحاني اسباب چې څومره که نه دا مضبوط عقیده خو ماشومه وه بس هغې ته خو داسې ښکارېدل لکه چې څوک چاله ډاکټر ګولی ورکړي چې دا ګولی وخوره دې سره به د وجود نه خوله لاړه شي او وخورې او خوله ترې لاړه شي د هغې پوره یقین و بس عمل پرې کوه د روس شریف او داسې کېږي مولانا زکریا علیه یو واقع لیکلی پلار او زوی حج له روان و یا عمرې له یا حج له زه پکې په لاره په سفر باندې روان وي دا پلار ناجوړه شو ناجوړه شو ورته نه شو ایساری دی قافله تې لاړه او ده ته یې وی چې بس ته دی پلار ته کښېنه دی تلي نه شي او ته یوازې تللی نه شي نو ته ده ته ایسار شه قافله تې لاړه او دی خپل پلار ته ناست دی پې څادر د پاسه واچو او ډېر دړمن او غمجن و خدای پاکه پلار مې مړ شو دا خو د سفر زندګي ده او سفر دی دلته خو زما څوک شتم نه دشت و بیابان هم دی نو ده په هغه پلار څه کم کلی و هلته لاړ او هلته خلقو ته اعلان وکړه چې خدای مو بخه زه مسافر او پلار مې قافله کې تلو او پلار راته مړ شوی دی مهرباني وکړې راشئ زما پلار ما سره ښه کې هله ښه خلک و وی ضروري کوم ځای دی پلانکي ځای کې ځه مونږ چارې بیلچی کفن درړو فکر مه کوه تلې پلان له ځه مونږ درځو راغی او چې څنګه دی پلار ته کېناست پلار خر د مخ نه هغه څادر لر کا پلار ته ګورک او پلار ته یې وکتل د پلار مخې د خر ګرځېد مخې بدل شوی مسخ خدای پاک د حضور پاک د امت نه د پیغمبر علیه السلام په برکت او په دعا ختمه کړې ده خو داسې یو کس کېږي په امت من حیث الامت به نه کېږي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده څنګه مخ د خر شوی دی د فوراً په څادر د پاسه اچولی دی او په د دومره هیبت راغی چې دی بېهوشه شوی دی دی بېهوشه شو پرېوته یا خدای پاکه دا څه شو اوس په خوب کې دی ویني په دې بېهوشۍ کې چې دی وده دی په دې کې دی ویني چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضور پاک مبارک دې سړي ته وایي ملګري ولې پریشان دی وی د الله رسول پلار مې دلته راته مړ شو دغسې دې خلکو له لاړم چې راشه زما پلار را سره ښخ کړي مخ بدل شوی دی زه دې له راغلی خدای دې له را رسول خوب کې هم دا دی وی مخې کولاو که څادر مې لرې که ریخ که د پلار مخ مې ټیک شو د مخکې نه ښکلې شو نورم خشته شو مخې دلنده شو ډېر زیات خوشحاله شم او رسول الله مبارک ته یم د الله رسوله تا خو ما سره ډېر احسان وکړه ځکه چې دا خلک اوس راځي جنازه پې کوي دا خلک به څه وایي چې دا موږ تا خر له راوستو که انسان له دې راوستو تا ته څه پته ولګېده چې ته رالې واوره ستا د پلار به روزانه په ما درود شریف وی اشتو باغه درود شریف ما لرا رسول اګورې حدیث کې راځي ښه من صلى علی عند قبری سمعته صلى علی نائیا ابلغته حضور پاک فرمایي چې چا زما د قبر په خوا کې په ما درود شریف وی زه ډایرک په خپله اورم او چې څوک د لرې ځای نه وی نو هغه ما ته را رسولی شي او بل حدیث کې راځي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض
یبلغونی عن امتی السلام، دا الله فرشتي په دې مخ د ځمکه ګرځي او چې څوک په ما سلام وایي نو هغه فرشتي یې ماله را رسوي. او بیا څنګه یې ور رسوي؟ فرشته لاړه شي ورته وایي فلانکي د فلانکي زوی نن پتا دومره درود شریف ویلی دي، فلانکی د فلانکی زوی نن پتا دومره درود شریف ویلی دي. باقاعده فرشتې ورته د پیغمبر مبارک هغه درود شریف رسوي. هسې وروڼو تاسو د درود شریف فضیلت خو په خپل ځای دی، خو زه اکثر طالبانو ته دا یو خبره کوم او تاسو ته هم د درود شریف د برکت نه ستا نوم د پیغمبر مبارک خوا کې روزانه اخیستلی کېږي، تا د پلار نوم هم اخیستلی کېږي. تا چې درود شریف ووایې نو فرشته یې یوسي نو پیغمبر مبارک ته څه وایي؟ وی پلان د تورنګزو د کلي د پلانکي زوی نن پتا دومره درود شریف ویلی دی. نو رښتیا چې پیغمبر مبارک ته دا پیش چې نه به خوشحالېږي او که به نه خوشحالېږي. او تاله به غټه فایده د درود شریف دا ده، ثوابونه خو په خپل ځای دي هغه نیکي، خو د درود شریف غټه فایده د ټولو نه مضبوطه فایده دا ده چې د درود شریف د برکت نه به ستا او ستا د پلار نوم روزانه د حضور پاک مخکې اخیستلی کېږي. نو ستا د پلار درود شریف به روزانه را رسېدل. وی نن هغه فرشتې ما دې تپوس وکړو چې د فلانکي علاقې یو سړی خوري ګولر روزانه په هر ټیم کې ما درود وی او را رسېږي، نن خو د هغه درود را ونه فرشته وی چې خو مړ شوی دی او تا ته محتاجه دی. وی مې چې ما ته څنګه محتاجه دی؟ وی د هغه شکل بدل شوی دی، خدای دلته تاله راوستم چې زه ورسره کې ګورې ډېرې عبرت دی زما وروڼو. هغه وایي چې دا بېهوشۍ نه راویښ شوم او مې کتل د پلار مخ مې ټیک شوی او د مخکې نه نور هم خشته و. د زما وروڼو درود شریف ډېر لوی برکات دی. خلق د دې ځای نه دي لاړ شي په مسجد نبوي مبارک کې منځ وکړي، حج ته لاړ شي د بیت الله، مسجد نبوي مبارک ته لاړ شي هلته منځ وکړي او بیا ورشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ او په حضور پاک درود او سلام وایي. ډېر خوند کوي ډېر. وګورې داسې بدقسمته پکې شته دی. دا ګورې په جومات کې ناست یم، دروغ درته نه وایم او دروغ ګناه هم ده. یو سړي نه مې تپوس وکړو، هلته تلې عمرې له تلې عمرې له دروازه یې وه او په پیغمبر علیه السلام درود شریف سلام له نو تلې. ته مسجد نبوي ته مانځه له نه تلې؟ وی تلې مونځ مې پکې وکړو. نو ته سلام له نه ورغلې؟ وی نه نه م ورغلې. مې ولې؟ وی ډېر لوی رش دی. نو وی د خدای سپېره دلته کې 1000 روپۍ نیسمه چې لکه زر درویش یم چې ګورم چې په دې رش کې ورپسې را ټوپونه وي او که ورپسې نه وي. رش دی دومره ورځې یې تېرې کړې ته حضور پاک له سلام له ورنه رلې. بعضې سپېره پکې داسې هم شته او بعضې نیکبخت پکې داسې هم شته چې هغوی سهار هم ورځي سلام هم ورځي سلام اچوي، مازدیګر هم ورځي په رسول الله مبارک سلام اچوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله چې ما باندې څوک سلام واچوي او دې تپوس کې وقد بلغت الله رسول ستا وجود خو به خوري شوي، ته به زمونږ سلام څنګه اورې وجود به دې خوري شوي، ځکه مړی خو چې قبر کې کېدې خوري شي. نو حضور پاک او فرمایل ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء، الله په ځمکه حرام کړي دي چې د پیغمبر غوښې به نه خوري، د پیغمبر وجود به نه خوري. فنبی الله حی یرزق، د خدای پیغمبر په قبر کې جمدی دی روزي ورته ملاویږي. هلته بیا مخامخ لاړ شي او خلک سلام وایي. هلته هم ډېره بېادبي نن سبا کېږي، ځکه قانون دا دی چې د حضور پاک مخې ته ودرېږي نو ډېرې چغې به نه وي. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي، دا پیغمبر د آواز نه به آواز نه اوچتوي، ډېرې چغې به نه وي. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة ورزق کریم. هلته کې دا آیت د جنګلې مبارکې د پاسه لیکلی دی. د پیغمبر علیه السلام د ادب او د احترام دا آیاتونه په جنګلې د پاسه لیکلی دی. نو هلته به خاموش ولاړې ودرېږه. الصلاة والسلام به په خپل لکې راولې چې پیغمبر مبارک علیه السلام اچوم دلته نو دی اوري. الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله، الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق. داسې د پیغمبر مبارک نور صفتونه هم دي پکې. کوشش وکړي چې ډېر وخت هم وانه لري چې نورو مسلمانانو ته تکلیف هم ونه رسوي او چغې هم ونه وایي او شور هم نه کوي
او ډېر خلک هلته لګیا دي ویډیو کیمرې ریستی او تصویرونه وباسي. په تصویرونو پیغمبر ډېر زیات خفه کېږي. تصویر ګناه ده. زمونږ هم د دنیا خلک وباسي تصویرونه، لیکن تصویر ګناه. او بعضې خلک پکې داسې بل ورځ زه ګاډي ته ختېدم راغی یو تصویر در سره وباسه، مې بچي برکت له وباسم، ګناه برکت لکې برکت له وباسم. ما وی ګناه ده پکې بچي، وی برکت له وباسو. ټول ورځ هلته کې په حرم مبارک کې خلک ناستي ویډیو کیمرو سره ویډیوګانې جوړي او یو بل له تصویرونه وباسي. نو د حضور پاک مبارک د قبر مبارک سره خواجو سازي کول او ویډیو جوړول دا ګناه ده، دا ناروا دي. او هلته څوک چغې وباسي نو چغې به هم نه وباسي، په ډېر اطمینان او په ادب به په حضور پاک سره. بیا چې یو قدم ورمخکې شي نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخ دی، هغې ته یو سوړه مخامخ ده، نو په هغې به سلام وایي. هغې باندې به صلات نه وی، صرف سلام به چې السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم، یا رفیق رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه چې کوم صفتونه دی به وکړي. او چې یو قدم ورمخکې شي نو بیا یو بله سوړه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مخ ته ده، هغه به هم صفتونه وکړي. بیا خلک لږ مخکې شي مواجهه شریفه، نو قبلې ته مخکې د الله نه سوال کوي، د حضور پاک نه به سوال نه کوي، د هیچا نه به هم سوال نه کوي. سوال به په دې ټولو څیزونو کې موږ د چا نه کوو؟ الله نه به کوو. الله ته به ودرېږي او قبلې ته به مخکې، نو د الله نه به سوال وکړي. هلته ډېر خلک دي او سلام اچوي او ډېر خوند کوي هغه ځای کې سلام. خو دا پکې شرط دی چې په هغوی سلام اچوي نو بیا به ورسره په دواړو شیخینو په حضرت ابوبکر او په حضرت عمر هغوی به هم سلام اچوي. زمونږ د مولا علي قاري لیکلی زه به راته نه اشعة اللمعات کې شیخ عبد رحمت الله علیه لیکلی دا د مشکات شریف محشي دی. یو سړی هغه به مدینې منورې ته راته او په نبي علیه السلام به سلام اچو. خو د هندستان نو یو کال حج لته دی د ابوبکر او د عمر رضی الله عنهما مناقبو کې لیکلی. نو اوس هم چې څوک حج ته ځي نو دوستان وله راغونډ شي، نو هغه حج لته نو یو دوست بل دوست نه تپوس وکړه تا سره وړم ستاسو سوال جواب دی. نو دوست دی نو هغه داسې خراب سړی و، د صحابو پسې به یې بد رد وی. نو هغه له ورغه څه دي څه دي پکار چې دله نه وړم، وی زما خو هېڅ هم نه دي پکار، نه کزوي ما ته ووایه یاره زما یو سوال جواب دی که دا کولی شي بل به وکړم، که زما په وس کې وي ستا په وس کې دی، خو لا والله سره وس کې ولې به نه پوره کوم؟ وعده ده. وی چې خله حج وکړي او بیا مدینې شریفې ته لاړ شي، مدینه منوره کې په حضور پاک خپل سلام بل سلام هم رسول شیخه هلته خلکو ته وایي زمونږ سلامونه ورسوئ. نو ډېر شي وي نو خیر داسې ویلې چې الله ته وایه الله ما ته چې د پیغمبر علیه السلام متعلق چا سلام ویلی دی خدایه خلک تا ته واسطې یم هغه سلام ورته ورسوه. او که نومونه درته یادي نو ویلیم چې د پلانکي را طرف نه سلام السلام د پلانکي چې خپل سلام واچوي نو زما سلام من په حضور پاک. بیا به ورته دا سوال جواب وکړي چې زما هغه دوست وایي چې زما ستا ملاقات ته ډېر زړه کېږي، تا سره خوا کې دا دوه کسه پراته دي ابوبکر او عمر، دا ستا دشمنان دي، دا دوی د وجې دله نه راځم، دا مې په سترګو ښه نه لګي. مې چې هلکه ظالمه دا چې نه بس دا مې نه لګي، مې چې دا خو زه نه شم. چې حج مې وکړو او مدینه شریفه ته لاړم، په مدینه شریفه کې حضور پاک مبارک ته ودرېدم او خپل دغه سړي سلام مې په پیغمبر علیه السلام ووی. مې نه خو چې هلکه ستا د چا وجلی نه دی، نقل کفر نه باشد، دا خو زه نقل کوم. ما وی د الله رسول زما یو دوست دی او پلانکې د پلانکې زوی دی او د هندوستان د پلانکې تا سلام وایي او د سلام نه پس زما هم دشمنان دي او ستا هم دشمنان دي. دا مې ووی وی رالم خپل بلډینګ ته وده شم سمله خوب کې خپل کلي نم چې خپل کلي کې یم او دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او ملګري ورسره دی. دغه دوست مې موالاړ دی. وی حضور پاک ما ته وایي په دې خوب کې فرمایي چې دا سړی چې تا ته وایي چې د ابوبکر او عمر د حضور پاک دشمنان دي. نبی علیه السلام حضرت عمر ته اشاره داسې وکړه په ګوتو، هغه ګونکه په ګوته اشاره وکړه. وی عمر صاحب سره وی ما د خوب دا تعبیر وویسته چې یاره دا سړی خراب سړی دی
او حضور پاک په خپل مرګرو خپه شو. نور د حالاتو نه نیم خبر. وی چې د حج نه واپس آشنا مې رانغی. وی چې مې په قلار شو نو زه لاړم کلي ته چې ما دا دوست بیمار به چې مال رانغلی لږ بیرته. وی چې د ورلم دروازه مې ووهه اواز راکړه څوک یې مې زه پلان کیم د حج اوس ماله ملاقات له رانغی. رالم که ناجوړی چې دې تپوس وکړم. وی هغه دا وی دی. وی ما ورته وی چې کله څه چلو کله مړ شو. یاره وی په پلان کې ټیم باندې غسلخانې ته ننوتې باتروم ته ونوته. مونږ ورپسې ورډبه خو جواب یې نه راکړ. ډېر کې دروازه ماته کړه. چې دروازه ماته کړه نو په غسلخانه کې چا په توره والی سړی نه دی معلوم چې چا په توره والی. تا ته دی وی ما ورته چې تا ته دا ورځ ټیم معلوم دی. وی چې ولې نه د خاوند د مرګ ورځ خو خلکو ته معلومه وی قسم دی اقا ټیم و چې کم ټیم ما خوب لیدلی و. وی ما ورته وی چې وهونکی ما ته معلوم دی. وی څوک دی ته خو حج ته تللی وی. ما حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی او د مې سر والی. او مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه یو کتاب د کشغې کې یو واقع لیکلی درته حواله درکوم. کې لیکي چې یو سړی په مدینه منوره کې اوسېده ډېر نیک حج له به ته خو وخت به یې تېره. پخوا به خلک لاړل نو مدینه منوره کې به ډېر ټیم تېره. اوس خو هغه وختونه څوک نه تېروي او نه تېرولی شي. اوس خو 78 ورځې تېرې کړي مدینې منورې ته. 78 ورځې کې بعضې بدبخته داسې وي چې اکثر منځونه په بلډینګونو کې کوي. هلکه چې مدینې منورې باندې خدای در باندې فضل وکړو لاړې ته هر منزله جومات ته ځه. د مسجد نبوي مبارک د جومات خو ډېر لوی فضیلت دی. یو حدیث کې راځي چې مسجد نبوي مبارک کې د یو منځ که دومره ثواب یې کېږي لکه نورو جوماتونو کې چې زر منځونه کړي. بل حدیث کې راځي په ابن ماجه کې دی اگر چې هغې کې یو راوي دی بل کې داسې دی چې که یو منځ دی په مدینه منوره کې وکړه دومره ثواب یې کېږي لکه د نورو جوماتونو کې چې د زموږ بدقسمته خلک په هغې کې هم بلډینګانو کې پراته دي. دونه قیمتي منځ دی چې څوک حج او عمرې له لاړ شي هر منزله جومات ته ځي. او چې هلته کوم اوسېږي بعضې مسافر دی هلته مزدوري کوي د چا دوکانونه هغې ته هم دا وایم چې کوشش کوئ چې کله د خپل کار خو ټول اوزګاري خلک که نه نو سار هر سار مانځله مسجد قسم دی که دا وخت په ګوتو راځي ګوتې به مروړي چې پاکستان او ماسخوتن هم ټول خلک اوزګاري نو سار او ماسخوتن دا دوه منځونه خو پکې کولی شي. نو زه مسافرو ته هم وایم که ګاډی درته میلاویږي په ټکسي ځان لکوی 4-5 کسه خو حرم ته دی منځ پکې او یوازې د حرم جومات نه دی هغې کې مبارک ځای نه دی ریاض الجنه دی روضة من ریاض الجنه. حضور پاک ورته رکه ویلې ده هغې کې مقدس ستنې دي. یو ستن ده استوانې عایشه ورته وایي د هغې متعلق عایشه بیبي فرمایي وی ما ته حضور پاک فرمایلی و چې دا ځای راته ښولی و چې که خلکو ته د دې د فضیلت پته ولګي د جګړې به یو بل سره وکړي. ما ته ځای وښایه نو ځای هغې ته ښولی و په هغه ځای مې یو ستن ولاړه نو بعضې ځي خلک خوش قسمته او 2 رکعته نفل پکې کوي. او بل خدا هغه ځای نه چې کوم دی رسول الله مبارک 10 کاله تېر کړي دي ټول منځونه یې پکې کړي. نو دغه حالم به ته او په نبی علیه السلام مبارک به درود شریف وی او خوشحالي اواز به وي خلکو له به خوند ورکړو. یو سړی په مدینه شریفه کې هغه وله ډوډۍ ویت نو چې څنګه یې بوت نو مالدار سړی و نوکران یې مفتي شفیع صاحب لیکلی نوکران یې د مخکې نه ورته په کوټې ته دننه که او ورته ویې به راوباسه ته چې په پیغمبر علیه السلام صفت کې درود سلام نو ټیک ته وایه زموږ اعتراض نشته. فکر او په عمر ولې وی تیره وویسته ولې پرې کړه وی په دې ژبه تا د هغوی صفتونه کړي دي یو سوال چې دلی جوړه کړي هغه سړي ته خو پته وه چې ژبه پرې دونه وینه چې سړی جمدې پاتې کړي دلی ژبه لاس کې ورکړه رامنډه یې کړې دروازې وی په دې بېهوشۍ کې نبی کریم صلی الله علیه ما ته وی چې ولې جاړې مې ستا د دې ملګرو په صفت کې زمانه دا د ژبه لاړه حضور پاک راته وفرمایل راکړه دا ژبه دی اوس بېهوشه دی وده دی هغه ژبې مونډ ژبې پورې یو ځای کړه وی کوه خبرې به شروع کړې ټیک شومه او راویښ شو بلکل ټیک لکه چې ژبه باندې مې داغ نه او تکلیف نه اوس خو ډېر خوشحاله شومه رالم ښه شوق سره به مې بیا
درود سلام په حضور پاک او په دواړو مرګرو. وی بل کال بیا لاړم حج له، وی په ډېر شوق لګي ډېره ښه. وی ما ته شاګردان وی چې داسې دعوتونو پسې ګرځه به پرې شوه، څوک به دې مړ کړي. وی مې چې زما د ایمان دی که نه چې پاک څوک مانه د حضور پاک او د هغه د مرګرو په وجه سرم پرې کړي نو ماله به خدای یو ځای کوي. ما خو یو یقین پیدا شو. وی چې بویتلم په اقا کور وردن نکړم چې په روز کال کم کور کې ما سره لانجه شوی خو د غبراو شوم، غبراهټ راغی. وی چې څنګه ورالم، وی هغه سړي زما ډېر قدر وکړ، ډېر عزت. بیا یو کوټې ته بوتلم، وی راشه. کوټې ته وردن نکړم، په کوټه کې په موږي باندې یو بیس تړلی شوی، غټ بیس، غټ د انسان و. چې بیس ما ته وکتل، د سترګو نه اوښکې روانې شوې، ژړلې. وی ما ته سړی وی چې دا پیژنې؟ زه څه پیژنم، حیوان دی، بیزو ده، نر بیز، زما ته څه پته لګي. وی تا ته څه خبره یاده ده په دې کور کې؟ مې چې په روز کال یو سړي ما نه ژبه پرې کړې وه. وی راته وی چې زما پلار و چې تا نه ژبه پرې کړه، نو به خدای جوړه کړه او د هغه نه هغه وخت بیز جوړ کړی چې دا په موږي تړلی دی. اوس هم تر اوسه څه دعا ورته وکړه چې خدای پاک یې جوړ کړي. مې اخلاص سره به هلته په حضور پاک درود شریف وی او د هغه په مرګرو به هم وی او د بقي مقبرې ته به هم ځي. د بقي په مقبره کې 100,000 نه زیات صحابه کرام دفن دي، د 100,000 نه زیات. او احد ته به هم ځي، په احد کې تقریبا 80 صحابه کرام دفن دي. څه خو خیر ته بیا مدینې ته راوړل شوي هم دي، خو تقریبا 80. او بیا په ټولو کې جلیل القدر صحابي د حضور پاک تر حضرت حمزه رضی الله عنه دی. هغه سره 2 مرګري په یو ځای دفن دي او یو دی خلک ځي د صحابه. پیغمبر مبارک به احد ته ته او بقي ته به ته، نو بقي ته تلل او احد ته تلل د پیغمبر مبارک سنت او طریقه ده. اوس دلته اوس هم چې څوک مړو له لاړ شي نو تماشې له به نه دی، د مړو نه غوښتنې به هم نه کېدې، له به نه چې د مړو نه زه غوښتنې وکړم. حضور پاک فرمایي یو وخت کې د قبرونو د زیارت نه منع کړې وه، نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. وایي مکه خلکو به غلط رواجونه کول، اوس یې کوې، فانها تذکر الاخره، دا سړي ته آخرت را یادوي. په دې نیت تل پکار دی چې سړی وګوري چې دا څومره لوی بزرګ، څومره لوی عالم او نن د خاورو لاندې پروت دی، څومره لوی سردار او بادشاه مالدار نن د خاورو لاندې پروت دی. نو زه به هم یو ځل دې آخرت به سړي ته یاد شي. نو هلته خامخا خلک د بقي مقبرې ته ځي او جنت المعلا ده د مدینه مکې مکرمه مقبره، هغې کې هم څه بعضې صحابه او دفن دي خو پته یې نه لګي. او یو د حضور پاک بیبي ده پکې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها، د هغې قبر معلوم دی، اگر چې اوس حکومت هغې ته دروازه بنده کړې سو. خیر خبره مې دې پورې کوله چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هلته نو درود شریف پې مخامخ وایه، او چې دلته نو بیا دلته هم درود شریف وایه. نو فیدې د درود شریف ډېرې زیاتې دي. د درود شریف فیده ګورې حضور پاک ته نه رسي، موږ ته رسي. یو حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، ان اولی الناس بی یوم القیامه اکثرهم علی صلاة. وی چې څوک په دنیا کې په ما درود شریف ډېر وایي نو د قیامت په ورځ ما ته ډېر نږدې وایي. نو درود شریف د حضور پاک د نزدېکت ذریعه ده، د قیامت پر ورځ پیغمبر مبارک ته ډېر زیات نږدې. او یو حدیث کې راځي یو صحابي د رسول الله مبارک نه تپوس وکړو د الله رسول څومره درود دله وویمه؟ نو حضور پاک ورته وی چې څومره ویلی شي وایه. وی ښه داسې به کوم چې نیم وخت به دله درود شریف ویم او باقي نیم کې به ځان له دعاګانې. وی ډېره ښه ده خو که د دې نه دې م زیاتوالی وکړه نو ښه به وی ښه 2 وخت به تاله درود شریف ویم، یوی څه به دعا ځان له غواړم. وی ډېره ښه ده خو که د دې نه دې م زیات درود ووی نو ښه به وی ښه ده الله رسوله به ټول به تاله درود ویم او ځان لاړو دعا نه غواړم. نو حضور پاک ورته څه وی بلکل ټیک ده، الله دې په دعا خبردار دی، دعا به دې خدای قبوله کړي او غم به دې خدای ختم کړي. درود شریف کې څوک وایي غمونه هم پې ګورې ختمېږي. دا
دا پړ کې سہاجت ته کته نه غواړي الله ته پتر الله ته خبردار دی هغه حاجت به خدای پاک پوره کی او دعا مو سره قبلېږي کله چې دعا کوي مخ ته رستو سره درود شریف وایي ښه کله چې کوي یو صحابي دعا وکړله حضور پاک ورته وی ایها المصلی قد عجلت منگزار تلوار دې وکړه نو دا الله رسول څنګه حکم وی چې کله سوال وکې او دعا کې نو بیا په آخر کې په معرف وایا نو خدای بر دعا قبول کړي د دعا د پاره درې آداب په ذهن کې کېنه آداب ډېر زیات خو درې لومبه د خدای حمد وایي کلم چې دعا کوي چې نور سنی یاد دا خدای ته یاد دي چې الحمدلله رب العالمین دومره پورې مو وایي بیا ورپسې درود شریف وایي درود شریف پسې بیا د خپل اخلاص نه د زړه نه دعا کوي او په آخر کې بیا درود شریف وایي دعا به قبلېږي که خیر انشاءالله نو درود شریف وایي ښه بعضې خلکو یو پروپیګنډه کړې ده وایي په ناسته به وي په ولاړه به نه څوک وایي لکه په ولاړه دی دا پلان کې بیماري په کونډی به دې وایي خوږېږي نن سبا خود هر چا کونډی خوږېږي بیا به هر سړی وایي چې دا جوړ ما درود شریف په ولاړه ویلي ځکه مې کونډی خوږېږي دا غلطه ده دا د درود دشمن دی ظالم آداب په خپل ځای درود شریف آداب یې دا دي چې ښه یک طرف ته یکسو کېنه او قبلې ته مخ کو چې هېڅوک هم نه نو درود شریف ووایه د عادت خبره ده لیکن هر وخت کې درود په پیغمبر مبارک وایه یو دای چې کوم وختو کې منې نو هغې کې مه وایه لکه په اودس ماتې نه ذکر کولی شي نه درود شریف غسلخانه کې نه ذکر کولی شي نه درود شریف هغې کې مه وایه چې بربنډې مه ذکر کومه درود شریف وایه نور یو ټیم چې د نه پاتې نه شي په هغې کې په روانه کې مو واړه په ګرځېدو کې مو وایه په حضور پاک الله پرې ډېر زیات خوشحالېږي ښه اوس د تر درود شریف یو څو مسالې چې کله د پیغمبر مبارک نوم واغېستلی شي نومونه یې دوه دي ښه هسې نومونه خو یې ډېر دي خو دا ذاتي دوه نومونه دي یو محمد او بل احمد صلی الله علیه وسلم دې دوو کې چې یو واغېستلی شي نو یو ځل درود شریف واجب دي خامخا به وایه اونه وي ګناهګار شي او هغې کې یو حدیث دی د حضور پاک مبارک رسول الله مبارک یو دل د دې منبر په دې ړومبی پوړی قدم کېښود نو وی آمین چې په دویمه یې کېښود بیا وی آمین نو چې په درېیمه باندې کېناست نو بیا وی آمین نو چې صحابو ته تپوس وکړه د الله رسوله مونږ خو چا دعا ونه رېده او ستا آمین هم واورېد وی په یو پوړی چې مې قدم کېښود نو حضرت جبریل علیه السلام ما ته یې وی چې د چا مور او پلار جمدي وي او دې دومره خدمت ونه کړي چې د دې مور پلار په خدمت ځان جنت ته ورسوي دې هلاک کړي رغم انف رجل او د دې په خاورو ککړه شي خدای دې هلاک کړي نو لکه دې نه څه معلومه شوه چې مور پلار د چا جمدي وي دې به خدمت کوي دومره خدمت به کوي چې د مور او پلار د خدمت د وجې ځان جنت ته ورسوي او که دومره خدمت ونه که نو ګورې خیره چا کړې ده جبریل علیه السلام آمین پہ چاویلے دے حضور پاک نو دا خیره به قبلیږي که به نه قبلیږي ټول د مور او پلار قدر کوي ښه او عزت او احترام چې څومره نوجوانان دي ټولو ته زما طرف نه دا یو وصیت دی چې هر ماښام ماسخوتن پلار له په دې اوږو یو دوه لاسونه ږدي خپو ولې یو دوه لاسونه ږدي مور له په اوږو یو دوه لاسونه دې ته ستړی کېږي نه یو 15 منټه خو د هغې د زړه نه به راته دعا وخېږي دعا او دغه دوا ډېره زیات قبلېږي هسې مور پلار دعا کوي خو دغه ډېره قبلېږي کله څه شی راوړې نو کوټې ته پټ په جورابه کې شی مه تختوه امین چې بادام وړي نو په جیب کې دننه کوټې ته وړي نو داسې به نه کې چې په جیب کې ریشې دننه پټ کړي او مبارک یې دننه محترم یې ځغلی مور له وړه لاول مور له وړه د هغې نه پس کور والا له ورکوه لاول پلار له وړه د هغې نه پس وړه او که کوټې ته دې یوړل مجبورې بعضې خلک شته مجبوره نو بیا ته په پلیټ کې لږ شی راواله مور پلار له راوړه کېنه دویم څه وی په دویمه پوړی چې کېناستم په دویمه یا درېیمه و خیر چې په چا د رمضان میاشت راشي او دې دومره د الله عبادت ونه کړي چې ځان په خدای وبخي ورسېدې دې خدای هلاک کړي نو رمضان کې به دونه عبادت کوې چې ځان په خدای وبخې که دونه مو نه که نو خیره جبریل علیه السلام کړی د آمین په حضور پاک ویلې او په بله پوړی څه وی چې څوک ستا نوم د چا مخکې نوم او څوک پې درود شریف ونه وایي نو دې دې خدای هلاک کړي
نو خیره جبرئیل علیہ السلام کړی دا او آمین په رسول الله نوم واغښتلی شي نومونه څو شو محمد یا احمد نو ټول به یو ځل درود شریف وایي ښه اللهم صل او که بار بار په یو مجلس کې نوم اغښتی شي لکه یو نعتخوان دی بار بار وایي نو په لومبي ځل ویل واجب دی درود شریف او بیا مستحب دی چې وی مستحب بلکې بعض فقها خو چې په هر ځل به واجب دی وایي خو خیر راجح قول دا چې یو ځل واجب بیا مستحب او که د پیغمبر مبارک صفت واغښتلی شي لکه رسول الله شو نبی درود شریف واجب نه خو مستحب دی درود شریف کم بهتر دی په ټولو کې بهترین درود دا د مانځه درود ابراهیمی دی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی دا یو درود شو اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما په ټولو کې دا بهتر لیکن هر اللهم صل راضی یا وصل الله ټکی راضی بس دا درود شریف دی یا اللهم صل پکې راضی یا وصل الله او ډیر مختصر درود وصل الله علی النبی الامی وصل الله علی النبی الامی دا ډیر مختصر درود دی او فائدې هم ډیرې دي دا ټول ویل شي یا دام چې اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد فائدہ شو او که وسره د آله او اولاد ذکر کړل صحارو شریف بوایو که خیر ان شاء الله ټول بوایخه او تسبیح ځان لواله پاغي وای ټونو د موبایل نه څه جوړوي او چې ماسخوتن سمله نو ټول مرګري یو سل کرت یا 200 کرت درود شریف وای دې شر د درود شریف په برکت خدای پاک تاسو ته په خوب کې درارمو کې نو درود شریف بوایو که خیر په شریک ټول یو ځل اوس درود شریف وای اللهم صل وکي الله ته موږ له درود شریف د ویلو توفیق راکړي چې سونم ویلي دي مخ کې تر اوسه پورې الله کې او زموږ درود شریف زموږ خپل مبارک پیغمبر زموږ د پاره د شفاعت ذریعہ جوړه